د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو سوال یو صحابي وکړو چې دنیا کې مونږه تاسو په مجلس کې حاضر شو قلبي سکون راته ملو شي زړه او دماغ هغه معطر شي خوشحالي راته ملو شي زړه مطمئن شي د دنیا غمونه رک شي یو خاص کیفیت مونږ ته نصیب شي خو نن میزان سره دا فکر کولو چې زه کور کې ناست یم او د دوالو جهانو سردار مبارک مرایات شي خیال مراشي نو مونږ راشو دلته تاسو سره ملاقات وکړو ورته تسلی ملو شي که سوالي هغه حل شي او د اطمینان هغه کیفیت زمونږ نصیب شي دا سوچ میزان سره کولو چې دنیا کې خو زمونږ مسائل هم حل شي اطمینان هم نصیب شي خو په آخرت کې بیا داسې موقع ملاوېدل چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره بیا داسې ملاقاتونه هغه سره خبرې ورسره کېناسته هلته به بیا څه کیفیت ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د دواړو جهانو سردار دی امام الانبیا دی سید المرسلین دی نو د هغه مبارک خو په جنتونو کې اعلی جنت او بیا په اعلاو کې اعلی ځای هغه به د هغې ځکه چې محبوب رب العالمین دی او مونږ خو که جنت ته ملاړو نو پته نه لګي چې چېرته یو ګوټ کې یو ځای کې به پراته یو ځای به راته میلو شي نو په هغه لوی جنت کې او په هغه ډېرو زیاتو جنتیانو کې په دې دومره لوی عالم کې دا د ملاقات دا سلسله او دا دړه دا تسلی او دا اطمینان او دا خبرې اترې دا نږدو یو ځای کې ناستل هلته به بیا څه حالي نو زه خو نن دې فکر راوړی یم او زه پریشان یم چې جنت کې به بیا څه کېږي الله تعالی په خپل حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک باندې دغه آیت شریف نازل کو ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هغه څوک چې هغه اطاعت کوي د الله تعالی د خپل رب حکمونه مني والرسول او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي د پیغمبر علیه السلام حکم مني تعلیمات باندې عمل کوي نو دغه خلک به د هغه چا سره چې الله تعالی په انعام کړی دی انبیاء کرام علیهم السلام پیغمبران او صدیقین چې دغه صدیقینو سردار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی او د شهداو سره به چې هغه حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حضرت علی رضی الله عنه نور شهیدان هغه سره به یو صالحین دین علاوه چې کوم عام صحابه او عام نیکان خلق دي نو چې چا اطاعت د الله کو د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حکمونه پزیک نو په آخرت کې به دی بیا د پیغمبرانو سره او د صدیقینو سره به د شهداو سره به او د صالحینو سره به وحسن اولئک رفیقا او دا څخه ملګری دي څومره خشته ملګری دي د پیغمبران او صدیقین او شهدا او صالحین د دغه خلکو نه د ښې مرګتیا خو تصور نشي کېدی چې لا د بل چا مرګتیا به د دې نه ښه مرګتیا د پیغمبرانو مرګتیا د صدیقینو مرګتیا د شهداو او د صالحینو مرګتیا ډېره ښه مرګتیا ده الله تعالی دې دغه زموږ نصیب کړي صحابي مبارک دغه قسمه فکر ورسره دی او پیغمبر علیه السلام ته وایي چې متى الساعه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت به کله حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تا د قیامت لپاره څه تیاری کړې ده د قیامت تپوس کې د قیامت لپاره څومره تیاری تا کړې ده هغه صحابي مبارک ورته وایي ډېر زیات تیاری خو مې نه دی کړی هغه فرض عمل منځ روژه چې څه ذمهوارۍ وي د مسلمان هغه کوم او داسې نور څه خاص تیاری خو نشته دی همدا خبره ده چې زما تاسو سره مینه ډېره ده تا سره مې محبت ډېر دی بس نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي انت مع من احببته ته به هغه چا سره چې چا سره دې مینه انت مع من احببته ته به د هغه چا سره چې چا سره ستا مینه دنیا کې د چا سره مینه کړي نو په آخرت کې به د الله تعالی هغې سره یو ځای کړي د دې مینې د دې محبت په بنیاد باندې هغه لویو خلکو سره مرګتیا نصیب کېدی شي د عمل او د کردار په معامله کې خو سړی ټیک د کمزوری خو د نسبت په وجه باندې هغه لویو خلکو سره نزدېکت او قرب دا نصیب کېدی شي قیمتي ملغلرې وي
د سرو زرو د سپینو زرو استعمال په یو هار کې شوی وي، په هغې کې قیمتي هیرې لګېدلي په یو امبیل کې، او د هغه امبیل او د هغه هار هغه تار شي نو هغه څه معمولي غوندې تار عام ګوټ خلک راواخلي، یو عام غوندې تار یو مزې خلک راواخلي او په هغې کې سونه او په هغې کې چاندي او په هغې کې ملغلرې یاقوت او مرجان او په هغې کې قسمه قسم هیرې استعمال کی. بیا چې کله دغه هار د زرګر په دکان کې او د هغه قیمتي کاڼو والا په دکان کې تللی کېږي نو د هغه پوره هار وزن بیا خلک معلوموي. بیا څوک دا نه وایي چې دا تار چې جدا که او دا ملغلرې جدا که، هغه معمولي تار شي نو د هغې وزن هم بیا د هغه ملغلرو سره یو شانتي کېږي. حالانکه که وکتې شي نو تار یو معمولي غوندې مزه وي، هغه تار د اوس د سونې نه وي او نه د چاندې وي، نه هغه د هیرې وي او نه د بل څه قیمتي څیز نه هغه جوړي، هغه ډېر معمولي تار وي، خو د دې تار نسبت چې چا سره راغلی نو هغه قیمتي وي. نو د هغه قیمتي څیز سره د نسبت د وجې نه دا بې قیمته شی، دا کم قیمته دا هم ورسره قیمتي شي، بیا نسبت دغې ته ویلی کېږي. نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د هغه مبارک مقام او مرتبه چې هغه حبیب الله دی، صحابو د انبیاء کرامو تذکره خپلو کې کوله. یو صحابي وایي حضرت آدم علیه السلام ګوره صفی الله دی، بل وایي عیسی علیه السلام روح الله دی، ابراهیم علیه السلام ګوره خلیل الله دی. دومره اوچت مقام ورته الله تعالی ورکړی دی. دې دوران کې د دواړو جهانو سردار مبارک تشریف راوړو، ورته ویې دا تاسو څه خبرې کولې؟ وایي چې مونږ وایي چې آدم علیه السلام صفی الله دی او عیسی علیه السلام روح الله دی، موسی علیه السلام کلیم الله دی او ابراهیم علیه السلام خلیل الله دی. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل الا وانا حبیب الله، خبردار زه د الله تعالی حبیب یم. حبیب الله دی، دومره لوی مقام ورته الله تعالی ورکړی دی. او د هغه مبارک د محبت د وجنه، د نسبت د وجنه، د تعلق د وجنه، د اطاعت او د عقیدت د وجنه یو کمزور امتی هغه ته الله تعالی دا خوش خبري ورکوي چې فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. صحابه چې په دغه ورځ باندې څومره خوشاله شو، ای بخپلو کوم وی چې په کوم ورځ مونږ اسلام قبول کړی او په هغه ورځ مونږ ډېر زیات خوشاله او بل په دغه ورځ باندې ډېر زیات خوشاله شو. دا زمونږ د زندګۍ د ټولو نه زیات دغه خوشحالۍ دوه موقع په مونږ باندې راغلی دي. یو چې د کفر نه خلاص شو، اسلام کې داخل شو، دغه د ډېرې لویه خوشحالۍ روزه په مونږ باندې، او یو چې کله دا زیری راته د رب العالمین د طرف نه رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم وورولو، نو په دې باندې په دغه ورځ صحابه ډېر زیات خوشحاله شو. او واقعي د خوشحالۍ خبره ده چې امتي د پاره دا شرط نه دی ښې چې که دې زمانې پورې وي نو د هغه دپاره بیا دا مقام دی، او که د دې صدۍ نه وروسته شو نو بیا د هغه دپاره نه دی. حالانکه د خیر القرون خپل فضیلت شته دی، د صحابو خپل فضیلت دی، د تابعین ورپسې دی او د تبع تابعین هغې پسې دی. خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هغه مراتب په خپل ځای باندې دي، د صحابو هغه درجه هغه په خپل ځای باندې ده، خو د وروستو خلکو دپاره، د دور افتادګانو دپاره، د لرې پاتې خلکو دپاره د دې نه لوی زیری بل نشي کېدی. او دا شرط ورته نه دی ښې چې یاره دغه زمانې پورې داسې 500 کالو پورې چې کم راغلي، 100 کالو پورې کم راغلي، 200 پورې راغلي، 300 پورې راغلي، نو بیا د 14مې صدۍ او د 15مې صدۍ مسلمانان خو پکې نه راتله. خو الله تعالی هغه قید ورسره نه دی ښې، بل صرف دومره باندې خبره خلاصه کړې ده چې ومن یطع الله والرسول، بس چا چې اطاعت وکړو د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم، بس فاولئک مع الذین انعم الله، دا خلق به بیا د هغه چا سره چې چا باندې الله انعام کړی دی. نو انعام یې په چا کړی دی؟ نبیین دي، صدیقین دي، شهدا دي او صالحین دي. اوس که داسې فرمایلی وی چې نبیین خو بیل خلق دی، صدیقین بیل خلق دی، شهدا بیل دي او صالحین بیل خلق دی، تاسو په شهداو کې نه راغلي، صدیقینو کې نه راغلي، په نبیینو کې نه راغلي، نو تاسو هغې سره څنګه یو ځای کړو؟ که داسې فرمایلی وی نو قانون بیا ډېر سخت و، خو داسې فرمایلی دی چې فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. نو خبره ډېره اسانه کړې ده، خو بس
توجه غواړي چې اطاعت وشي د الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم، او په دې اطاعت الهی او اطاعت رسول باندې دا څومره لوی دولت انسان ته ملاويږي، نو هغه انعام ته کتل پکاري. کوشش او هغه مهنت کم دی او انعام په ډیر لوی دی، نو پکاره چې هغه ډیر لوی انعام باندې انسان نظر واچي او اطاعت د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم پای کې ډیر کوشش وکړي.